بس هغه یو مصره او ټپه ده چې ګلی وي که باران وي تښتېدل به پکې نه وي، میدان کې به ودرېږو یېرېدل به پکې نه وي. مولانا صاحب تا په خپله باندې دا خبره وکړه چې د مولانا صاحب حکم دی، نو چې مولانا صاحب د پلان بي اعلان کړی دی که اوس په هغې کې باران وي که ګلی، څو پورې چې زمونږ قایدینو مشرانو رهبر کمیټۍ او د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران چې هغه مولانا صاحب سره په رابطه کې په اعتماد کې چې هغه فیصله نه کړي، چونکې مولانا فضل الرحمن صاحب خپله یو سیاسي ورکر دی او هغه یو دورندیز سړی هم دی، هغه ټول عمر د نورو پارټو په مشاورت باندې فیصله کوي. داسې کار چېرته مولانا فضل الرحمن صاحب نه دی کړی چې د هغه سره کوم ګوندونه په دې احتجاج کې شریک دي، د هغو یو فیصله د ده بله فیصله او مشاورت باندې فیصله کړله کوم پلان ا کې یا د هغې نه مخکې بېشکه موږ چې څومره میلیون مارچ کړي دي دا موږ په خپلې مرضۍ باندې کړي دي، خپل د جماعت په وینا. خو غټ مارچ چې موږ په اسلام آباد کې کړلی دی کې موږ سره رهبر کمیټي او ټولې پارټیانې موږ سره په هغې کې شریکې وي. اوس مولانا صاحب د هغې رهبر کمیټۍ په مشاورت باندې اسلام آباد مارچ ختم کو، د پلان بي اعلان یې وکړو، په هغې کې د ټول روډونو د بندش اعلان مولانا صاحب کړی دی. نو موسم خو د خدای سره دی او د موسم د تبدیلۍ اعلان مولانا صاحب نه دی کړی، خو د حکومت د تبدیلۍ اعلان موږ کړلی په جمهوري انداز باندې او سټرایک او احتجاج دا زموږ جمهوري حق دی او دا اوس نه چې اوس دا یو سټرایک چلیږي یا تحریک چلیږي. که ستاسو خیال راځي قومي اتحاد هم یو تحریک چلولی او هغه وخت کې دومره حد ته تحریک ورسېده چې هغې انتخاب دوباره شو، ذوالفقار علي بوټو اعلان وکړه چې انتخاب به دوباره کېږي، الیکشن کمیشن دوباره اعلان وکړو. د هغې نه مخکې سن 53 کې تحریک چلېدلی د ختم نبوت او هغې دومره مضبوط تحریک وچلېده چې سن 74 کې یوناني مسلې د پاکستان ټول قام او ټول پارلمان متفقه طور قادیاني غیر مسلم اقلیت کو نو ټوله دنیا نن په هغې باندې عمل کوي. دا چې موږ د دې نه وړاندې هم تحریکونه چلیدلي دي د ججز د بحالۍ دپاره، د عدالتونو د بحالۍ دپاره. بیا عمران په خپله باندې 126 دن درنه کړې ده او هغه تعفن یې خور کړی چې هغه د اسمبلۍ باندې حملې کړي دي په ریډیو سټیشن. زمونږ تحریک چې دا پر امن دی، تشدد پکې نشته دی او د هغې په بنیاد باندې موږ دا درنه روانه ده او انشاءالله العزیز تر څو پورې چې زمونږ قایدینو دویم اعلان نه کړی هغې پورې به زمونږ دا درنه جاري او ساري او پلان سی اعلان به هم زمونږ مشران کوي او زمونږ یو پالیسي ده، یو جمهوري پارټي ده او یو شورا لري او مجلس عامله لري، د نورو پارټو سره مشاورت لري. د هغې پر به انشاءالله العزیز دا ورکر تاسو وینئ، دا به د شپې هم دلته کي، د ورځې به هم دلته کي، په خاورو کې به هم ناست یو او درنه ویلی کېږي دې ته چې دا پرلت وهي لتی به وهي. نو موږ دلته کې لنګتۍ وهلې ده او دا تاسو موږ سره په دې کې تعاون کوئ. موږ خو د میډیا د زړه د تله شکریه ادا کوو چې هغه زموږ دا پیغام ټولې دنیا ته ورسو او ټولې دنیا ته پته ولګېده چې دا پر امنه خلک دی او دوی د ملک په چلولو هم پوهېږي، د ملک په ادارو په چلولو هم پوهېږي.